بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم. حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کئی وی ورځ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بهر راوته په لاره کې ګرځېدو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما په لاس کې لاس ورکړی او مونږ روانو. په دې کې مونږ یو کس ولیدو چې ډېر پریشان حال او بیمارو په بد حالو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تپوس کوي دا ولې پتا باندې څه شوي دي؟ هغه کس وی حضرت بیمار یما، تنگ دسته او بیماری او غربت زما دا حال جوړ کړی دی، ډیر بدحاله او پریشان یم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي زه تا ته یو څو کلمات ښیم، دا پابندۍ سره وایه، الله جل جلاله به د بیماری او غربت او تنگ دستی ختم کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا کلمات خی: توکلت علی الحی الذی لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تکبیرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا کلمات اخودل، وی دا کلمات ډېر وایه، الله به د پریشانی او بیماری ختمه کی. ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی د دې نه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا یو څو ورځې پس هغه طرف ته تشریف وړو. وی کتل چې هغه سړی په ډېر ښه حال کې دی او تمام بیماری او مسلې او تنگ دستی او پریشانی ختمه شوې ده.